نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو د زیشان دا خبري ووري، بیا زه یو څو خبرې کوم. مشر تصویر کاری دا هغه غیرتی هغه پښتون هغه ننګیالي مشر د چې د نن په خپل پریس کانفرنس کې ټول حقیقت د مولانا فضل الرحمن صاحب بیان کړی دی. نن په خپل پریس کانفرنس کې کلمه ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دنیا په تاریخ کې نمبر 1 جھوٹ او مکار انسان دی، نمبر 1 دروغجن انسان دی. همیشه د غلو ملګرتیا کړي، همیشه د ګڼکفانو ملګرتیا کړي، همیشه د ظالم خلاف نه د ظالم سره ملګرتیا کړي او د مظلوم مرینه ولیدا. دا نن دا نن مولانا شیرنی صاحب په خپل پریس کانفرنس کې کلمه ویلي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د دین په نامه د اسلام په نامه خلق راټول کی، نه د دین خبره کیږي نه د اسلام خبره کیږي. په هغه ځای کې چې د دین او د اسلام په نامه خلق راټول کی، الته صرف د نواز شریف دفاع کیږي، الته د زرداری دفاع کیږي، الته صرف د کرسی خبره کیږي، نه د دین خبره کیږي نه د اسلام خبره کیږي، صرف د کرسی خبره کیږي. د پاکستان د بربادۍ د پاره مولانا لګیا دی، د پاکستان د بربادۍ د پاره مولانا لګیا دی. د منظور پښتین غوند خنزیر سره د مولانا ملو شوی دی. دا زنویم دا سو کوئی دا مولانا شیر نه وای، دا وای د پاکستان د بربادۍ طرف ته روان دی، دا پاکستان ماتول غواړي او دا یو محب الوطن مشر دی، دا په وطن مین مشر دی چې د نن په خپل پریس کانفرنس کې ټول اصلیت ښکار کو. دا خبره زمانه دی ملګرو، دا د پریس کانفرنس تاسو کته شي کولم په ایروای نیوز 24 نیوز په ټول باندې چلیږي او نن ټول حقیقت بیان کو. او دینه بعد دا هغه مولانا دی چې جمهوریت الاسلام د پاره سس کړی دي، څومره قرباني ورکړي. خو تاسو کو یقین ناراضي کنه اوس په دتم دومره کنزل کیږي همدغه جمعیت والا به خپل دین او اسلام د دین هیرچی او دغه کنزل بده تکي لګیا. محترم تاسو د زیشان دا خبري اوریدلی، د دینه پس کم دی تاسو د مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب داغي تاسو دا بیان لګوري. شیرانی صاحب هغه بیان را خود دې سړي خپل عقاید نظریات ډېر ګډوډ دي. مناسب مخکې د باندې یو ځل ما رد کړو آډیو کلیپ زما چلیدو، به ډېرو خلکو ماته کمنټونه ویل، ماته چې دې ثبوت څه دی؟ خو ما ورته ژوندی دی ورشئ ورته. سړی په مړي دروغ ویلی چې په ژوندي خو څوک نشي ویلی. ته زما باره کې ووایې زه به پورې اوس جواب ورکړم، دروغ دی په ما زما د عقیده نه ده. د عیسی علیه السلام د نزول نه منکر دی، مهدي صاحب د ظهور نه منکر دی، دا ورته ګپ شپ ښکاري. قادیاني ته کافر ویل دا د جرم ګڼي. د جهاد خصوصا د افغانستان د جهاد د دې خو سخت خلاف دی. مولانا فضل الرحمن صاحب یو لوی ولی الله دی. مناسب دغه د مخالفت خو نن نه دی کړی، دغه د څو کالونو د مخالفت شو. دا چې اسلامي نظریاتي کونسل سربراو بس بیا ښه خوشحاله و ټر څه ټیک ټاک چې کله هغه ته ختم شو بل څوک یې امیر دغې په ځای باندې مشر کو، نو بس دته دا ټول سره یاد شو. محترم تاسو د مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دا خبرې تاسو اوریدلی. اوس خبره دا د محترمو دا زیشان چې کوم دی د سوشل میډیا یو ورکر دی او کس دی، دا د مولانا شیرانی چې کوم دی څه خبرې کړي دي په هغې کې د مولانا صاحب خلاف هغې به خبرې کړي وي چې مولانا صاحب چې کوم دی دا د اسلام دشمن دی او دا غدار دی او دا دروغجن دی، هر څه چې ویلي دي. ته چې کوم دی دا خبره کوې چې هره دا خبرې کړلې چې مثال په طور باندې مولانا صاحب کې دا خبرې شته دی. اول نمبر خبر خدا دا د دې مولانا شیرانی چې کوم دی عقیده هغه ګډوډه ده. دا چې کوم دی دا لکه څنګه چې مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب وفرمایل چې دا د عیسی علیه السلام د نزول نه منکر دی، دغه رنګې دا امام مهدي دا ظهور نه منکر دی، دغه رنګې دا د قادیانانو سره دا وایي چې لین دین ساتئ، د هغې سره چې کوم دی تاسو تعلق برقرار ساتئ. دغه رنګې چې کوم دی دا قادیانانو ته کافران ویل دا چې کوم دی نه برداشت کوي. دغه رنګې چې کوم دی دا د جهاد نه منکر دی او بیا خاص کر په افغانستان کې چې کوم جهاد دی د دې سخت خلاف دی. نو دا خبرې چې کوم دی ستاسو وړاندې وي، دغه رنګې چې کوم دی دې دا خبرې مخکې نه کولی چې کله دا د اسلامی نظریاتی کونسل مشرو بالکل برابرو، خو دا غینه چې کله دا لري شو بل سوچ کنه مقرر شو دا چې کوم دا خبر راوستلی
نو محترم دا مفاد پرست خلق دی دا مفاد پرست خلق دی که مفاد ورته ملاویږي نو بیا چې کوم دی دیو به ایسم نه وي او که مفاد نو بیا به چې کوم دی خلاف شي داسې د په شان ډېر مثالونه دي یوازې داسې دا نه دی ډېر خلک داسې چې کوم دی هغوی داسې کړي دي په یو هندو باندې بټخیل نه ورانېږي یو هندو دی پکې نه هېڅ پروا نشته خو زه راځم دې ذیشان ته چې دا ذیشان چې کوم دی لکه یو طرف ته دا ثابتوي چې مولانا صاحب غدار دی د ملک دشمن دی فلا مختلف خبرې کړي دي که دا شیرانی کړي دي خو ته چې کوم دی دا ویډیو د دې لپاره تا وکړه ته هم دا وایې چې دا مولانا صاحب داسې کار کړی دی او داسې دی اول نمبر خبر دا د مولانا صاحب دروغ ستا نه غواړم څه دروغ ویلي دي ستا نه تپوس دا کوم چې مولانا صاحب دروغ په کوم ځای کې ویلي دي دغه رنګې مولانا صاحب چې کوم دی ته وایې دا د ملک دشمن دی د ملک چې کوم دی ولې دشمن دی څه چلی کړی دی ملک ته څه نقصان ورسو الټه چې کوم دی دا جعلي حکومت دشمن دی جعلي حکومت چې کوم د لرې کول او ختمول غواړي نو جعلي حکومت لرې کول دا څه ګناه خو نه خو ښه کار دی د غیرت کار دی دغه رنګې چې کوم دی مولانا صاحب هغه خبرې نن کوي چې څوک یې کولی نه شي په تاریخ کې به چا داسې سپینې نه ویلي نرشه به مولانا صاحب دروغ ثابت کا په هغه باندې چې کوم دی د ملک چې کوم دی دشمني ثابت کا دغه رنګې بل ته چې د چا دفاع کې د مولانا شیرانی د په قرآن پاک کې تحریف کړی دی کتب الله د دې چې کوم دی ته بیا دا ثابتوه یهود چې کوم دی او اسرائیل تسلیموه عجیبه خبر خدا ده حالانکه محترمو دغه دومره زموږ دشمن خلک دی د اسلام دشمن خلک دی چې کوم پاسپورت چې کوم دی جوړیږي نو په دغه پاسپورت کې لکه هر ملک ته تللی شي خو اسرائیل ته چې کوم دی هلته نه ځي ولې دغه دشمن خلک دی په پاسپورت کې چې کوم دی هم دغه چې ګورې دا به اسرائیل ملک ته چې کوم دی بدې باندې تلل نه کېږي نو دغه ذیشان ته زه دا درخواست کومه چې ګوره کلم ته خوله کولاوې نو ته چې کوم دی بکواسات کې فضول خبرې کې چرته د علماو دشمنی کې چرته چې کوم دی بیا د قاریانو دشمنی کې تا چرته چې کوم دی صحیح خبرې ونه کړي خو همیشه دپاره چې کوم دی دغه بکواسات ستا کار دی ته دې خپل شکل ته خو اول وګوره که نه بیا خبرې کو خیر دی اول زما په دې خبر عمل وکړه خپل شکل ته دې وګوره بیا د علماو خلاف راپاسه ستا په شان دی که سل سپی چې کوم دی وغاپي ستا مثال د هغه سپی دی چې هغه نور باندې چې کوم دی نور ته غفېږي نور چې کوم دی د هغې د غفل لوجې نه چې کوم دی نور د هغې رڼا نه کمیږي ستا مثال د هغه چا دی چې څوک به نور باندې لاړې توکي هغه لاړې د هغې په مخ باندې چې کوم دی راځي اسې غاپه ټول عمر غافه انشاءالله ستا په غپلو باندې به نه علماو ته چې کوم دی څه نقصان ورسېږي نه به مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې کوم دی څه نقصان ورسېږي او دغه رنګې چې کوم دی ته وایې چې مولانا صاحبو دا خلک د اسلام په نوم باندې راغونډي او بیا چې کوم دی په منځ کې د اسلام خبرې نه وي هېڅ کله هم داسې نه ده مولانا صاحب کله بیان کړی سبا راشئ او موږ به چې کوم دی مثال در باندې دغلته به موږ د قرآن پاک ختم به کوو موږ به تبلیغي اجتماع کوو نه مولانا صاحب چې څه ویلي د څه دپاره خلک راغونډوي الحمدلله هغه به ثابتېږي هغه د اسلام د ختم نبوت چې کوم دی په هغې باندې خبرې کول دا اسلام نه دی دا د اسلام نه خلاف خبرې دي اوس که ته ختم نبوت نه منې او د قادیاني بچی جو بیا ځان خبره ده دا خو د اسلام خبره دی الحمدلله په دې کې ډېرې خبرې د اسلام دی خو چې ته په هغې باندې پوهېږې نه تا سترګې پټې کړلې نو زه چې کوم دی په دې کې بیا تا ته دا نشم ښودلی دغه رنګ چې کوم د ته دا خبره کې چې دا مولانا شیرانی چې کوم خبرې کړې دي اوس به د دې مولانا فضل الرحمن صاحب د پارټۍ چې کوم کسان دي د هغوی نه به اسلام میرې شي د ده خلاف به خبرې کوي او ده ته به کنځلې کوي الحمدلله موږ داسې سپک خلک نه یو ستا په شان چې کوم دی کوسه ډب خلک نه یو او ستا په شان چې کوم دی موږ سپک خلک نه یو ستا ویډیوګانې د چا نه پټې نه دي ستا مختلف ویډیوګانې ما کتلې دي ته چې څومره بکواسات کې څومره ته به د خپل ویډیوګانې کې کنځلې کې څومره فضول او پالتو خوله چې کوم دی خوځې یقین مې نه راځي که بل څوک یې خوځوي د ټول نه سپک انسان ته او دغه رنګې چې کوم دی پالتو انسان ته او کنځلې ته کې او بیا په موږ باندې دا ګمان کې چې دا به اوس راځي او دا به چې کوم دی د کنځلې کوي الله پاک دې داسې ونه کړي چې موږ داسې کار وکړو او دا مې دله یو چانس درکو اوس زه مناسبه نه ګڼم چې ستا هغه کنځلې چې کوم دی یا زه به خوله باندې وکړم یا به دې ویډیو کې شیر کړم دا مې دله یو چانس درکو که بیا دپاره داسې بکواسات وکړه او فضول خبرې دې وکړي نو دا ګوره ښه به کلاغ غوږونو باندې واوره انشاءالله داسې هغه کنځلې ستا او حقیقت به چې کوم دی ستا میدان ته راوړم ته خو چې کوم دی په سړو کې زه تا نه حسابوم او ته راپاسې د علماو خلاف چې کوم دی بکواسات کې په علماو باندې چې کوم دی تا خپل خوله کولاوې او ته چې کوم دی په علماو باندې غاپې
نو محترمو دا یو غلط انسان دی د علماو دشمن دی د اسلام دشمن دی دا څوک د غزیشان تاسو مهرباني وکړئ د دې ویډیوګانې مه ګورئ او که ګورئ په هغې کم غلطي کم خطای په هغې باندې چې کم تاسو واپس هغې له جواب ورکوئ الله رب عزت دې موږ د داسې سپو نه د داسې غلطو خلکو نه د اسلام د دشمنانو نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.